أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتوالدوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شريف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزتمند درونو د نننی مجلس تعلق د نکاح سره دی او د محترم رور جناب حضرت مولانا قاری محمد وقاص صاحب د نکاح په سلسله کې موږ تاسو حاضر شوي یو. د نکاح مجلس عبادت او د نکاح خطبه اورېدل دا عبادت دی، ویل عبادت دی او دا د خدای لوی فضل دی چې انسان له الله پاک توفیق ورکړي د واده د نکاح دا هلک له او جینۍ له دواړو د خدای فضل د خدای کرم دی. د نکاح ډېر برکات دي. وخت لږ دی، زه به مختصر درته ووایم. د نکاح د ټولو نه لوی برکت دا دی چې دې سره مسلمان او بیا خصوصا په دې دور کې د حضور پاک امت زیاتېږي. که یو سړی محنت وکړي او کوشش وکړي په کافرانو په ټول جون کې به یو کافر مسلمان نه کړي، یو مسلمان نشي زیاتول. او چې شرعي نکاح وکړي او واده وکړي او د خدای پاک مدد ورسره نو ګڼ شمېر مسلمانان خدای پیدا کړي. زامن لوڼه، بیا د زامنو بچي، بیا د لوڼو بچي، بیا د هغوی بچي، تر قیامته پورې څومره مسلمانان پیدا کېږي. دی به منځونه کوي، دی به کلمې وایي، دی به روجې نیسي، دی به ذکرونه کوي. څومره لویه فایده حاصله شوه. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تناکحو نکاحګانې وکړئ، وتناسلو او نسل زیات کې بچي راوړئ. فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وی زه به ستاسو په ډېروالي د قیامت پر ورځ فخر کوم چې زما امت ډېر. دویم دا دی چې نکاح کول چا سره پکار دی. نو نکاح دپاره کوشش پکار دی چې هلک هم نیکي او جنۍ هم دیندار وي. هلکه دا شیخ ویږي دلته به ورته وکړو، دلته هلک هم دیندار پکار دی او جنۍ هم دینداره پکار ده. دا اصول مونږ ته چا ښوولي دي؟ دا اصول مونږ ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. دا اصول مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. حضور پاک مبارک مونږ ته دا اصول ښوولي دي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته حضور پاک فرمایي تنکح المرأة لأربعین. وی عموماً چې انسان ښځه کوي، واده کوي، څلور مقصد یې بې پړه کوي. لمالها، بعضې خلک مال له ښځه کوي چې مالدار یو ډېر مال ورسره راشي. ولجمالها، څوک ډول پسې ګرځي، که مال وي که نه خو چې ډولی وي. ولحسبها، او څوک حسب نسب پسې ګرځي که د یو لوی خان یا نواب سردار لوري. ولدینها،
او بعض خلق دین پس گرد چی دیندار ہے نو فاسفر بذات الدین تربت یدا نو خدای پاک دے لاس بخورو کا کڑکا کتا خزکے گوری دیندار ہوکا گوری جنہیں دیندار شو ولی دیندار خز پا دنیا کی جنت تی جنت چی تا کور تراش استڑے نو تالا بچے پخی او بدل رو بالخ بدا تکیر استغا خبر بنکی دم بدی کی معشومان بدا ناخوا کیوی بابا او دا دی استڑے دی میتن گر دا غم خبر بنکی دا خوشحالے خبر برتا کی سار برتا او بڑکی کی لوٹا برتا ڈکے کی گرم او یخ او جامع بدل برابر کی منزل بدے پاس سی مدد برسا رکھے او چی بیدی لخذی او تکور تراش تندے بیتری اکڑی لاستا با دی گور چی سمیوہ گھوٹے روڑی دو کانا کس دی روڑی خوڑی رکھا دا کس دی نی روڑی تندے بیرا چون کردی دیندار بدل ازر پخپو چارپیو کی پسر بدل اللہ سکی دی چی دستنے او چی بیدی نے تاوی سر میں خوگی گی راشا پا دی خوی اندوالا سکی دا ابوی منگ زان لٹولو اس کٹوے پخکڑی دا کہ منگ لدے زورو کنو خوان باو تب دا دیندار خزن تمکے دا بالغ متکبر تکیری او بیدین خزن بدق سے ناس دی خدایش تک دا تیزتو او دا غم خبر بدا تکی خپا کئی بدے پلار سر بدے جنگ کئی مور سر بدے جنگ کئی رونو سر بدے جنگ کئی خویندو سر بدے جنگ کئی دیندار بدے دا پلار او دا مور عزت ساتی دا رونو خویندو عزت او قدر بدے کئی دیندار خدای کور کے بجنگنی خوشحالی بھئی دا قرآن تلاوت و منزنہ بھئی چی بیدینی کور بری بے برکت دا یوش خو سڑے ہم دیندار پکار رسول اللہ مبارک فرمائی اذا خطب الیکم من تردون دینہ و خلقہ فزوجوہ چی دا سے خلق دا نخلور خورو والی چی اگر دیندار می و خوی امخی نوار کیا والا پتاو لگے گا چی دین ضروری دے او خوی ضروری دے او کالک بی دین ہے جو نو سارا خنتی ریگی قسم دے دیر عالمان جنکے وعدے شوی دی او خاوندان بی دین ہے اگا علم دا غریب برباد شوی دیر حافظان وعدے شوی دی او خاوندی بی دین دے قرآن تیر شوی دی او چی دیندار خزی دیندار سڑی وینو جنت تے دا خواہ خد بخیال ساتی کنزل بوتا نکے بیدین خو خد تکنزل کے بیدین علق کی دین پکینے دا سخر خواہ تکنزل کے او خد توی پلار کرا بند یو مثال بدل درک مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن او دا کشف خاون اگر لکی پخپل آب بیتی کی ویزا چکل مسلمان شم ویزا ما مور پلار سکان وزیو شڑلو زا مسلمان شم مور پلار پا محاکرم دا کورنیف شڑلو سکان دارالعلوم دیوبند کے داخل شم علم میں اوپر دارالعلوم دیوبند خواہ کی پدی کلی کے یو سیٹو ام خس سڑے و نیک سڑے لور ام نیک آوا دا سیٹ صاحب دی لور وے کہ ماں چا تعلیم لورکی او پلارو موری خواهی میں بچے بالکل زمون ام خواہ دا چا علم توادش نو چانے تپوس کوئی زمون دا لور مغواریو منگا مغوارو کہ دا علم لورکو ناغی وی دی دا علم تلار شے دا علم دیوبند عالمانو پتہ خود مدرسے نہ لگی نو محتمم صاحب سره مشورہ دی مدرسے تراله محتمم صاحب تکینا سلغه پیجاندل مدرسے سره به امداد کا اور پاسه په خیرالی ستړي مشي وتا محتمم صاحب توی چې زمونږ لور پیغله دا ډیر دیندار دا داغه خواهش دي چې ما چې تعلیم تواده کی او زمونږ هم دا خوخه نو که تاسو په دې مدرسه کې داسې یو لکی چې لږ اخلاق یې کې او علم یې کړي نو مونږ ته مخامخ که چې مونږ دا لور ورکړو یاره وایي چې په دې لاره راتلو په دې چمن کې مې اولې پولي زمونږ خوښ شو که هغه وي ښه که هغه واده کړي یا نه کوي نو بیا بل لا نه وګوره نو محتمم صاحب مخیارو چې پرېږده دوی کوم خوښ دی هغه غواړو
مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی وزیر او مفتر وی ما تا محتمم صاحب ہوئے کہ دا سیٹ صاحب دیو زمون مدرسے سره ډیر مدد او تعاون کوي د دې سیټ صاحب لور پیغله شوې ده د لور هم دا خواهش دی چې یو عالم سره نکاح کول غواړي او د دې سیټ صاحب او د ښځې هم دا خواهش دی چې دا خپله لور یو عالم ته په نکاح کړي نو په دې لاره راتلل په دې چمن کې پتا نظر ولګېد ته یې خوښ شوې نو هلکه څنګه دی خیال دی واده دې کړی دی که نه وی مې چې نه ما خو واده نه دی کړی وی شوق دی د واده شته ما یې ولې نشته نو یې د سیف صاحب دا لور ده او که ستا خوښ در دی په نکاح مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی د چې هلکم خشتم ډولې وی ما ورته وی چې دا خو د سیټ صاحب لور ده او زما خو خپل کورم نشته دا به ما سره ګزاره څنګه کوي وخت به را سره څنګه تېروي وی سیټ صاحب وی چې زما لور ما ته معلومه ده ابه تا سره چې ته کومه ډوډۍ خوري نیم هغې له ورکوه ته خو به خورې که نه چې ته کم کور کې اوسېږې هغې کې دوسوه چې ته کم لوښي باندې اوبس کې دا به نه وایي چې دا کمزوری دی او دا ښه دی ته خو خامخا خپل ژوند تېری ځان له خوراک پیدا کې ما ویم نیمه دلې ورکوه ګزاره کوه ما وی ډېره ښه وی د نکاح وخت مقرر شو هغه ډېره اوږده قصه نه دی مختصر درته وایم واده شو چې واده شو نو اوس خو زمونږ دا ښځې د واده په اوومه ورځ باندې دي اومه ورته وایي څوک د واده په سبا ځي پلار کره هغه دور ده چې د واده په میاشت پس به جینۍ پلار کره تله زر به نه تله چې د خاوند په دې کور کې زړه لګي نو چې میاشت پس دا جینۍ پلار کره لاړه د مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بی بی نو پلار تے تپوس کا وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لوری خاوند دی سنگا ہوں نوی خاوند دی سنگا دے مولانا احمد علی لاہوری سے وہی ڈوڑے نوا پدوے مدری مرد با ڈوڑے میں لائے دے کلا کا ڈوڑے بم پوبو کی خوشتولا نی با ماما خوڑا نی مباغی خوڑا او چته ټماټر مماټر او مرچکې به موټه کو نیم به هغې خوړه نیم به ما خوړه چټني مټني مو پیو شملې دا به زموږ خوراک او کور هم د کریو پردی نو چې داسې لور نه تپوس وکړي نیازبینه لور ده د سیټ صاحب لور ده په کور کې د نیازبینتوب او نازک مزاج لور د وخت تېر کړی دی نو چې داسې د دې زمانې وي او پلار ته تپوس کړی څه به وي وایي بابا غر که دې کړو بابا تا د خدای مردار کی د خدای غرق کړه نو چې د ډوډۍ درک د سره نو نو دې سین کې به د غورځون نو خوارچنګي مولا له دې ورکړو ډوډۍ نشتا کور نشتا جامه نشتا چاله دې ورکړو لیکن جنہیں دیندار و چپدار دے تپوسو کا بیٹی شوہر کو کیسے پایا خاوند دی سنگا من اور تسوئے وی بابا پا دنیا کی بمی دا جنت خبریں ہو رہے دے وی ماوی چا خدا دا جنت بکل رازی دا جنت دا خوشحالے بکل ای دا جنت تا بکل رازم وی بابا پا دنیا کی خدا جنت را نصیب کرے دے مولانا احمد علی لاہوری سے لکھی وی یہ وہ وقت دا جب احمد علی نتا اب احمد علی ہے وی دے وقت میں دا مرتبہ نا وہ خضرات جنت ہوئی اس کو احمد علی دے ہوئی ناولے سلیم دیندار دے و خضم دیندار دے جنت وطا ہوئی مولانا احمد علی لاہوری سے دکشب خواندو ما پخبل دا علامہ شمس اللہ افغانی رحمت اللہ علیہ ندو خبر دا غوری دے آگا پخبل وی دا کشف خواندو وی اوزال ناس تو یو صلی والا راغی وی استا پا گوان کی دو قسملی دی جنازہ بیتے کے نو لاہوری سے وی ایک جنت کو گیا ایک دوزخ کو نو چاوتاوی سیب دا دعوه پیغمبر علیہ السلام نم دا کرے دا خود غیب و خبر اتتی سا خبر جتوی یو جنت تلال بل دوزخ تنا وی میں نے کہا آپ پوچھ لے ما ہوئی تے تپوس کا دی تا کشف ہوئی دا غیب و علم اللہ سر دا
دا بعضې وخت داسې یو خبرې چې هغه ظاهر کې انسان ته پته نه لګي او الله پاک د یو نیک انسان زړه ته القا کړي چې معلومات یې واغېستل نو واقعي یو اکسیډنټ کې مړو نو اکسیډنټ کړمل چې شهید دی جنت ته لاړ بل مړی ته پندا چولې به ځان یې پانسي کړی نو چې ځان دې پانسي کړ نو دوزخ ته لاړ او دویمه خبره دا کړې وه چې یو ځل چا جومات جوړ کړی و نو لاهوري صاحب یې بوته وي لومبي مونځ به پکې تکې ډېر قیمتي اعلی جومات یې جوړ کړی و نو چې لاهوري صاحب لاړ هغه جومات ته ډېر خشته و وی بہت بہترین مسجد ہے بہت مزین بہت قیمتی اور بہت زیادہ پیسہ لگایا ہے اس مسجد میں بہت اچھا بہت حسین و جمیل مسجد کاش کے حرام پیسوں پر نہ بنا ہوتا ارمان چې په حرامو پیسو نه وي جوړ شوی څه خبر نا سیټ صاحب ته چا ډونګور کوي دقسې مولیان راوله چې ستنې دله وایي حرامخورې درته ووایي چې په حرامو پیسو یې جوړ کړی دی وګوره سیٹ سوئی چاچی جماعت جوڑ چھو وی بالکل سچ کہا رشتہ ویلی وی یو ما تا پتا دا یو خدای تا پتا دا زما خزو بچو تا پتا نشتا دا ما سر سود پیسے وی ما وی راش سبا پی کون جماعت با پی جوڑ کر یہ دا کشف خاون وی نو مولانا احمد علی لاہوری سے وی داغا وقتو چی احمد علی نو دا مرتبہ نو حاصل او خزمات جنت وی نو خزه خاوند دواړه چې دینداري د جون بخښته او مزیدار تیریږي او که خزه بی دینای او سړی دینداري نو د یو لاس سپېړه نه خېږي او که چرته خبره لوړي بیا هم کار نه کېږي او چې دواړه بی دینه خدا بلا ورپسې نو شریعت قانون دا شو حضرت ابو هریره ته حضور پاک فرمائی فاظفر بذات الدین تربت یداک دیندار ګوره او بل حدیث چې میں ہوئے اگئی کہ رسول اللہ مبارک فرمائی اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه اے ایاهو پکې مقدر دی چې سړی او خزه دینداري نو دا دواړه چې یو ځای شي نو خدای پاک د دغه سړی جینه او د الک نه بیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې شخصیت پیدا کړي دا خو یو اصل شو دویم اصول څه دي نو دویم چې کله واده شي د واده نه پس ښکلي ژوند تېرول پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی وی په تاسو کې ښه انسان څوک دی بهترین انسان اعلی انسان او بهترین انسان څوک دی چې د خپل اهل سره ښځې بچو سره ښي اخلاق او خوی ښي وانا خیرکم لاهلی وی په تاسو ټولو کې د خپلې بیبیانو سره او د بچو سره ښه کور کې به ښکلی ژوند تېری څښا ژوند به نه تېری چې کور ته راننه یو ښځې ته کنځل کوي بچو ته کنځل کوي ښځې ته خیرې کوي بچو ته خیرې کوي او ښځه بې ځایه وهي ډبی او پلار کرې نه پرېږدي دا خراب ژوند دی ښکلی ژوند قسم دی د دواړو جهانو د مبارک سردار خشته ژوند بیبیانې خو په کور کې هر قسمه حالتي کله بیبیانو به لږه تیزي مو کړه لیکن رسول الله مبارک به مسکی شو خندل به یو ځل یې اوبه راواغېستې صرف یو مثال دله درکوم عائشی بی بی سره جام و د اوبو بیس کلی د حضور پاک په نظر شو وی عائشی چې تو بوس کې باقی مال راوړ نا قربان د الله رسوله مخکې به تاسو بس کې بیا به زس کړم وی نه جام تا راغېستې حق ستارې لومبې توس کا زمونږ د خلکو نه به ښځه مخکې اوبوس کې سوال نه پیدا کړي یا خزا مخ کی جام راوالی و بوس کی وی ایتا خدای دی مردارا کا دا سخا شونڈی دی نیولی این بیخ دیوزا تب زمانا مخ کی و بس کی ہاں ولی تانا مخ کی اس کے لیے چلو اب تگی غریبا کا یعنی داسی مم لیدی دی داسی مم اوریدلی دی لیدی میں ندی اوریدلی میں دی کہ دا روجی پا میاش کے دا خاون نخذ مخ کی روجہ ما تکلے و طلاقی ورکڑے تا مخی رو جمع تکڑا زو مخی ماتم کتا و مخی ماتے دومرا بے غیرت خلق دا پخلی چا کڑی دا پکوڑے پا دے گرم موسم کی پخکڑی چا دی دا کباب پا دا گرمے کی پخکڑی چا دی دا ترکاری پخکڑی چا دا نو که دے غریب دا روٹے نخی و نوڑے مخی و خلوطانے مخی بات اگلا کفر دے
نو خلک په ښځو ډېر ظلمونه کوو خفه کېږي ما موږ زیاتې کوو او د هغې نقصان دین ته رسي بیا خلک وایي اسلام کې د ښځو حقوق نشته حالانکې قسم په خدای چې اسلام ښځې له کوم حقوق ورکړي دي په یو دین کې نشته اسلام ښځې نه د کور سرداره جوړه کړې ده د ملت سرداره یې ته جوړه کړې ده مور یې ته جوړه کړې ده وزیر خپله د جنت دی لور رحمت دی خو مونږ خلک روانې کوو مونږ د شریعت په اصول عمل نه کوو زمونږ هغه ظلمونو ته میډیا ګوري او بارې نشر کوي نو خلک وایي وګوره که نه په اسلام کې دا ښځې حقوق نشته مونږ ظلم کوو دا د حقیقت په چې مونږ ظلم کوو خر به وله په مخه ورشي د قصه خانې په بازار کې یا په کریم پوره کې یا بل ځای کې د هغې غریب به خیال نه دی چې کور ته راشي ښځې ته وایي هغه پلار دله خو د وختي مزو لیدم او ځان یې ناغرضه کو په میډو سلام وانه چو د سره څه کې ورسره دا زما کوتک غواړي چې ښه مضبوط کوتک یې ورته دا مازدیګر یې ولې را پرېږدي چې خدای دې بې خو بسه سر ته دله وې د هغې غریب به یا خیالو یا بینو او ته به په سخر سلام اچوې کا به په تا سلام اچوي ته د پیغمبر د اصولو نه نه خبر کشر به په مشر اچوي که مشر به په کشر اچوي خو د پلار په ځای دی او بیا ښځې ته څه وایي یاره که ته دې پلار کره لاړې ته به په دریو طلاقو طلاق یې خدای دې بې خو بس طلاقي ولې کړې پلار کره به نه ځې رور سره به خبرې نه کې پلار به دلته نه راځي ایرونو په خپل زړه لاس کې ده چې ستا لور ته څوک دا وایي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې چې ستا خور سره څوک داسې ظلم کوي ته خفه کېږې که نه نو دا ستا ښځه د چا لور خور ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی سوئی الا خبردار فاتقوا الله فی النساء دا خذو پا حق دا خدای نو یری وانهن عوان فی ایدیکم دا ستاسو لاسونو کې قیدیانی دي کته پلار کار پرې دی خوځي بکته نه پرې دی نشته کته دا نه جوړ یو ډاکټر لږه او ته نه دا بیا غریب نشته کته دې غم خاده لاړه شنو دی بکته نه پرې دی نه بزي نو خدای ته وګوره ظلم خدو سره مکوي دوی سره خصلوکو کې ذاتي ور سره مکوي موږ څونه ظلمونه سره کوو کوم ذاتي ور سره کوو پر معمولی خبره کنځل په معمولی خبره پلار کنځل مور والا کنځل ګناه مور کړی پلارې کړی تو ګوره که ستا لور ته څوک تا یادوي او کنځل کوي او ستا ښځه ورته یادوي کنځل کوي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې نو زیاتې به نه کوې ښځو سره وهل ټکول به بالکل نه کوې وهل ټکول خو په شریعت کې بالکل منع دي د ښځو او قرآن شریف ذکر کړی دی خو د ناشزه څه ته وایي امام بخاری رحمت الله علیه بله معنا کوي هغه وایي هغه ښځه چې خاوند ته رابرغېږي د خاوند سره موافقت نه کوي اختلاف لري جوابونه ورکوي خاوند له دې معنا ده او نور علما د ناشزې معنا کوي په فاسق سره چې دا پردې نه کوي هلکانو سره خاندي را خاندي او بې پردګي کوي یا دې زمانه کې په موبایل هلکانو سره خبرې کوي دا دوه ښځې یو بے پردے بے حیا خزا یا هغه خزا چې خاون ته راغورغېږي او خاون له جوابونه ورکوي دا دوه قسمه ښځې چې دي خو دیم وهل څنګه دي دا واوره رمبې واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن دا اول به ورته نصیحت کوي دین ورته وښایه قرآن ورته وښایه نصیحت وکړه که په نصیحت پوه نه شوې نو وهجروهن فی المضاجع ملاسته جدا کړه ام رسول الله مبارک فرمایي چې ملاسته جدا کوي په کوټه کې دننه ګورئ کټ جدا کا کوټه به نه بدلې حجرې ته به نه تښتې بیا د کې شیطان کار کوي شی نور هم زیاتېږي کوټه کې دننه چې د ملاسته جدا کړه ښځه بس تومانه شي چې وایي جو خاوند خپه دی مخې دیوال تاړولی دی زر به دې رضا کړي رسول الله مبارک په یو موقع کوټه بدله کړې وه بالخانې ته ختلې خو یو دیني مسله وه او چې هغه ټیم پوره شو په خپله راکوز شو چا پکې جرګې بیا نه دي کړې لاول نصیحت وکړه په نصیحت کارونه شو کټ جدا کا که په دې کارونه شو نو وضربوهن بیا والی شي او وال څنګه
رسول الله مبارک فرمای په دې ځان پوي کې اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه کوال کوي په مخ باندې کوي سپه هم په مخ وال ګناه ده خر هم په مخ وال ګناه ده انسان هم په مخ وال ګناه ده خزه په مخ نه وي زوی په مخ نه وي دا ګناه ده ظلم مخ دړه ول دی خلک کلاشي په دا مخ وي غاښته وبس بیا خپل ډاکټر له بوزي چې غاښتي ودي پمنډه بوزي ډاکټر لا وی ډاکټر ته داسې مو چې خاون والے ما دا مې غوس خړن او غاښ په وته نو ډاکټر څه قمقل خونه دي هغه ته پته نه لګي داسې د لګانم شته بکیږي ما چې خذو له لاسونه مات کړی دي قسم دې داسې مې ملي دي اوله ظلمونه کوي نو په مخ باندې نو زموږ فقها الله دې په فقها انوار نازل کی هغه بیا وای په حکم د وجه د مخ کې ار موضع الزینت دړول دی بیا قیاس کې د علت توجه دړول په دې بخدانه په سر باندې دا دړول دی وختبت نو با سر دړول دی دا خدای ډولې کوي کالی پکې چي او خشتکې نکری په پورې کوي کلیپونه پکې چي پدې سینا په مړای بنوي دا دړول دی خدای دلته ګوره کبيس جوړي ګلکاری په کوي امیل چي غلبن پېچي پدې لاسونه بنوي دغه بنگلې چي دلته ګوتمه چي او نکری په پورې کوي خشته سره دا باندې خراب لاندې پخپو بنوي د ګوره خدای په نکری په پورې کوي فازې پکې چي نو ماته یو طالب چټراولې په کم ځای وو دغه چې په مخ او په سر او په مړیو په سینه او په لاسونو او په نو په کم ځای وو مې په دې املا وها خو تک نه ګوري ضربا غیر مبرحین حدیث رسول الله مبارک صحوال باندې اصل کې خبره په والو سمېږي نه والو کې ستا تاوان دی ما دې یو سړي ویلي رزق کې برکت نشته سيزونه ډېر وړ زر در خلاصيږي مې خځې سره خو جنگ جګړه نه کې یاره وی کور دې دا خو پکې راځي مې وال ټکول خو نه کې یاره وی کله کله درګي ته کوته کوم نو مې چې څوک خځه وی رزق کې به برکت نه وي چې دې سمان مې دال کوم کتاب کې دي مې ځکه ما کتاب هم کړ کتاب مولا نه لیکي څه نو زما کتاب دې کنه کتاب خو اسمان نه یو قران نازل شوی دی یو مولا کتاب لیکي زم مولا ما مې زره ته دلیل وې مې چې ته خزه وې رزق کې برکت ختم شو څنګه مې چې ته یو تبار ته ودی نو چین راوالي په لختي کې واړه هغه څه غوړي راوالي غوړ نیم په لختي کې توي کې چیر راوالي غوړ نیمه توي کې مساله والی نیمه توي کې ته چې زباراشي یا خزه چین خلاصي ورکه راوړه ما خو بل ودړې راوړ وای دا بچی دې لک شربتونه کوي دا ملمانه نه ما خو ټیمه بل ودرول دا غوړی نه دي دا الوزي دا لګي پراټې دي بچي خوري څه کوي وسره او سبا چې بل راځي لستونه به دلته سوري وي تر خو نه وځي ښکاري لکه دا تنستونه دی ولې ښه دا ولې کور ته بدل لړځي یا خدي دا ولې ښه د سری ګرما وانو اگر منی قصدن دې لسوځي د طالبانو تویم ارچا سره ټرت خو غوړي خدي سره نه ټرت گزاره به سره کې په شرمونو باندې شرم په والو کار نه کېږي وال د سړیتوب شی نه دی قسم شمائل ترمذی وګوره راوی د حدیث وای ما د رسول الله مبارک یادی ما ضرب امراه ولا خادما قط رسول الله مبارک په جون کې بیبیلا یا نوکر غلام ویند لډب نه دی ورکړ او د ټولې دنیا د عالمانو د نیکانو صالحانو اخلاق را یو ځای کا قسم په خدای کې د یوې ام المؤمنین اخلاق د خپې دوړې تم رسېږي دا پس دا دومره ښکلي اخلاقو دا په دین به ورته مالټه کول ولې کې ستا لور د اوسو کېدله وایي ته خفه کېږې که نه ستا خور د اوسو کې ډبی خاوند ته خفه کېږې که نه نو پردی لور خور ولې دی دین اخلاق ورته وښایه دا د ښځو حقوق لږ وپېژنئ چې ښځو سره به سړي څنګه ژوند تېروي او ښځې له پکار دي چې د خاوند حقوق وپېژني چې خاوند سره په کور کې دننه او سخر خواښې سره به څنګه ژوند تېروي د رسول الله مبارک د سنتو په دایره کې که د ښځې خاوند ژوند تېر شو قسم په خدای دنیا کې جنت دی جنت قسم مې راته وخوړه
قرآن شریف کې الله نه وایي چې د ښځې مقصد څه دی؟ هن لباس لکم وانتم لباس لهن. هغه ستا پرده او ته د هغې پرده، لتسکنوا الیها، چې ښځې له لاړ شي او ته سکون محسوس کړې د خپلې ژوند. او چې ښځه د حیا لي نو پرده دې نه شوه، چې ته د ښځې حیا اخلې نو ته پرده نه شوې. نو بهتر ښځه جنت دی، بهترین خاوند جنت دی، او پلیت خاوند او پلیته ښځه په دنیا کې دوزخ دی. علاج بسنگ کا ولکان نیکان کې دیندار ہے خپل بچو ته اخلاق نبوي وخایي. یو سړی چې ښځه ودی نو د هغې د کورس د سامان انتظام کوي که نه کوي؟ او چې زوی له واده کوي د هغه د کور وغیره انتظام کوي که نه کوي؟ لیکن د دې انتظام موږ چرې ونه کړو چې موږ لور ته اخلاق وښایو او د خاوند د کور د تېرېدو د ژوند واقعات اسلامي ورته وښایو، او نه مو هلک ته دا وښول چې ستا دا ښځه به راځي ته به اسلامي ژوند د ښځې سره څنګه تېروې. هلکان نیکان کې دینداره کې علماو سره کښېنوې. پکار دي چې یو هلک د واده نه مخکې یو عالم سره پیرډ والي او تپوس وکړي چې زما د ښځې څه حق دی، زما د مور پلار څه حق دی، زه به څنګه ژوند تېروم. او پکار دي چې جینۍ د یو عالم ښځې نه تپوس وکړي او معلومات والي چې زما د خاوند به څه حق وي، زما د مور پلار به څه حق وي، په کومه طریقه به ژوند تېروم. د اصول د شریعت د سنتو په دایره کې به ژوند تېری بس جنت شو. بهر کې دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې، ډېرې ستړی یم، درس مې هم کړی دی او 2 ځایه مې بیان هم کړی دی، او بیا هم دی مولانا صاحب خبره وکړه چې راځي به. او محترم رو جناب حضرت مولانا خیر البشر صاحب دې د مجدهم هغې تشریف راوړی دی، نور علما کرام هم ناست دي. نو زه په دې خبرو اکتفا وکړم، خو زما د دې خبرو نه به دا فایده تاسو واخلئ انشاءالله. یو ښځې هلکان نیکان کې، جینکۍ نیکانې کې، لومبۍ مسله به حل شي. دویم د واده نه پس به ښځه خاوند یو بل سره د سنتو دایره کې ژوند تېروي، ژوند به ښایسته تېرېږي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.